بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د پیښور غږ سره زه محمد ارشاد پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو 8 فروری 2023 په ملک کې د عامو انتخاباتو اعلان شوی دی. د کوم لپاره چې شیډول چې کوم دی نو انتخابي شیډول هغه هم د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی دی. دغه انتخابات په داسې صورتحال کې کیږي چې د مخکې نه د تاخیر ښکار شوي دي، خو بیا هم د مختلفو سیاسي جماعتونو لخوا د خپل چې کوم د هغې تیاری دي هغه روانې دي. ورکر کنونشنز چې کوم دي نو هغه کیږي. بیا سینیر صحافیان چې کوم دي هغه دغه انتخابات بر وخت انتخابات او بیا چې کوم د ملک معاشي صورتحال دی دې ته هغې په کم نظر باندې ګوري. دغه چې کوم معاشي صورتحال دی او بیا په دغه صورتحال کې یو منتخب حکومت راتلل، د دغه منتخب حکومت بیا دغه ملک د دې موجوده مسایلو او مشکلاتو نه څنګه لرې کولی شي. سینیر صحافیان او بیا د هغې سره سره طالب علمان دې ته په کم نظر ګوري. دغه زموږ د نن ورځې موضوعات دي، په دې باندې به خبرې اترې کوو. ټول ناول پروګرام کې به خبره کوو د سیاسي جماعتونو د هلو ځلو په حوالې سره. مختلف سیاسي جماعتونه هغې ورکر کنونشنز کوي. پاکستان پیپلز پارټۍ هم په ټوله صوبه کې دغه ورکر کنونشنز شروع کړي دي. د هغې په مختلفو دا کې دغه سلسله چې کوم دی نو هغه روانه ده. د دې سره سره په پیښور کې هغې د زنانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې لومبی ورکر کنونشن کړی دی. په ګڼ شمېر کې زنانه په دغه کې شرکت کړی و. بلاول بټو زرداري چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین دی هغې هم دغه ورکر کنونشن ته خطاب کړی و او د ملک کې چې کوم د 52% د زنانو کومه برخه ده د هغې چې کوم دغه د ملک په پرمختګ کې د هغې چې کوم کردار دی د هغې ستاینه کړې ده. هغې وایي چې پیپلز پارټي همیشه لپاره زنانو ته خپل مقام ورکړی دی او بیا به هم پر روان وخت کې به هم دغه خپل چې کوم د هغې اصل مقام دی زنانو هغې ته ورکړی کېږي. هغې به په قانون سازۍ کې شاملېږي، هغې به چې کوم پالیسي سازي ده په هغې کې شاملېږي. او دې سره سره د تعلیم په حوالې سره هم هغې ډېر اهم خبره کړې وه چې دغه تعلیم د ټولو د څنګه چې نارینه حق دی دغه شانتې د زنانو هم حق دی او هغه به کوشش کوي چې د بهر ملکونو چې کوم اعلی تعلیمي ادارې دي د هغې سره خبره وکړي. بیا دغه زنانه د هغې لپاره بیا خاص توګه باندې د خیبر پښتونخوا چې کومې زنانه دي سټوډنټس دي د هغې لپاره آنلاین کورسز چې کوم دي نو هغه شروع کړي. په دغه کنونشن کې د مختلفو ځایونو نه زنانه هم راغلې وې. د دغه زنانو سره خبرې اترې شوي دي چې هغې دغه انتخابي چې کومې هلې ځلې دي په هغې کې د هغې څومره حصه ده او روان چې کوم دغه انتخابات دي هغې لپاره د هغې تیاری څنګه دي او بیا انتخابات هغې د ملک لپاره څومره مهم ګڼي. نو زو اول او د دغه زنانو خبرې اترې اورو. نن جی مونږه دلته د پیښور کې د پاکستان په هیستري کې نن دا پیله داسې پروګرام دی چې ښځو ته به د هغې لیډرشپ راځي او هغه به دلته خطاب کوي. مخکې دې نه مخکې داسې شوي دي چې ځینې پارټو ښځې جمع شوي دي خو سینیر قیادت ورته چېرته نه دی راغلی. نو دا یو خو مونږ دپاره د اعزاز خبره ده چې مونږ ریکارډ جوړ کړو او الحمدلله تاسو ګورئ تعداد لا مونږه قافلې را روانې دي، ښځې را روانې دي. په لکه خلکو به وایي چې پیپلز پارټي ختمه شوه خو نن که تاسو کتی شئ چې د 52% چې زمونږ د آبادۍ حصه ده ښځې هغې خپل ځان پروف کو، هغه دلته راغې او انشاءالله هغې به تر اخره پورې کینی د بلاول صاحب سپیچ به اوري او د هغې دا میسج چې دی بیا به انشاءالله کور په کور خورئ. الحمدلله جی مونږه تاسو مخکې هم زمونږ اکټیویټیز کتلي چې زمونږ هر ډسټرکټ کې زمونږ چې د سړو کنونشن ورسره زمونږ د ښځې هم پریزنس موجود و او ماشاءالله په ګڼ تعداد کې زمونږ ښځې راغلې وې. نو دا یو ډېره ښه او ښکلې خبره ده چې ښځو خپله دلچسپي شروع کړې ده په پالیټکس کې د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کولو ته. او دې سره به زه دا وایم چې دا زمونږ ایفرټس دي چې مونږ خلکو ته رسویږو د پارټۍ میسج ورکو ځکه خلک مونږ سره را روان دي. او بل دا چې پاکستان پیپلز پارټي د غریبانانو د بېوسو پارټي ده نو خلکو ته دا یقین دی چې که چېرته بلاول صاحب وزیر اعظم جوړ شو نو زمونږ دا مسلې به حل کېږي او انشاءالله پاکستان به ترقي کوي. دا تاسو کتی شي دا بالکل خلک هغه خلک وایي چې کم مونږ نه سوځي هغه زه به دا ووایم ځکه چې تاسو دا تعداد هم کتی شي، تاسو زمونږ دا څومره کنونشن شوي هغه هم کتی شي، که سړی وو که ښځې وې الحمدلله راوتې دي او دې پرې هغوی په دې جذبې دي چې انشاءالله مونږ به بلاول چې دی وزیر اعظم جوړو. ہماری پیپلز پارٹی کی تیاریاں ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے
کہ پیپلز پارٹی ہی الیکشن چاہتی ہے, باقی تو کوئی الیکشن چاہتا ہی نہیں ہے. ساری پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. چیئرمین نے ہمیشہ اسٹیجوں پہ یہی کہا ہے کہ الیکشن دو, ڈیٹ دو. ابھی تک ہمیں شیڈول نہیں مل رہا, اور ہم ہر اس میں جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا شیڈول دو. تو لہٰذا ہماری تیاری تو 24 گھنٹے اور 12 مہینے رہتی ہے. اب آگے یہ وومن کنونشن کی رہی بات, تو وومن کنونشن ہمارے سیریز آف کنونشن تھے, یہ آج صرف وومن کا ہے. آپ کو پتہ ہے تمام جلسوں میں ہماری ایک مطلب خاص میجورٹی رہی ہے ان کی خواتین کی. بہت زیادہ تعداد میں خواتین بڑے پرجوش طریقے سے شامل ہوتی رہی ہیں, اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں یہ سب ہماری پارٹی کی تنظیمی مطلب عورتیں ہیں. کوئی اس میں کوئی فالتو عورت نہیں ہے. جو ہماری این سی یو سی وائز جو خواتین ہیں یہ وہ ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ جب ہم ادھر ادھر جلسے ہو رہے تھے مدر پارٹی کے, تو اس میں خواتین جو تھیں ان کو ذرا مطلب ایک قسم کا دبی گھٹی بیٹھی ہوتی ہیں نا. ہماری پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو بہت عزت دی جاتی ہے. تو آج ہم نے یہ کہا کہ پشاور شہر میں چیئرمین کو بلا کے بالخصوص خواتین سے ہم خطاب کروائیں تاکہ یہ اپنے چیئرمین کو قریب سے اچھے طریقے سے سن سکیں. وجہ یہ آپ کو پتہ ہے, میرے چیئرمین نے ایک جملہ بولا ہے. اس نے کہا کہ ایک جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتا تھا لیکن جیل سے بچنے کے لیے چاہ رہا ہے, دوسرا الیکشن نہیں چاہتا تھا لیکن جیل سے باہر نکلنے کے لیے آ رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ اس لیے آپ نے دیکھا کہ شہباز اور نواز وہ ایز اے لیڈر, آپ کبھی بھی ان کو لیڈر نہیں کہہ سکتے. میں تو کہوں گی کہ گیدڑ ہیں, اس کو لائیو چلائیں. اس کی وجہ کہ جو بھاگ جاتا ہے, جو پولیس سے بھاگتا ہے, جو عدالتوں سے بھاگتا ہے, جو جیل سے بھاگتا ہے, وہ کبھی لیڈر نہیں ہوتا. ہمارے لیڈر پیپلز پارٹی کے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہے, جانوں کے نذرانے دے دیے اس عوام کے لیے. تو ہمیں کسی چیز سے ڈر خوف نہیں ہے. دوسرا جو ہے, سوری آئی کے کی بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا نا وہ کیوں ڈرتے ہیں. آئی کی کا آپ کو پتہ ہے کہ سوائے کے پی کے میں چند لوگوں کی سپورٹ کے, باقی اس کو دڑا دڑ وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو اس کے گھٹوں میں اور گھٹنوں چرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے. آج وہ کہاں ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ پارٹیاں جو ہیں وہ گراس روٹ لیول سے اوپر چڑھتی ہیں, گراس روٹ لیول سے نہیں. وہ لوگ تھے 40,000 جو اس نے شیرو پالے ہوئے تھے, وہ کیا ہے ٹائیگر فورس, شیرو ہم کہتے ہیں کیونکہ اس کے کتے کا نام بھی شیرو ہے. اس نے ان کو اسی جگہ رکھا ہوا تھا. وہ 25,000 سیلری ملتی تھی تو وہ کام کرتے تھے. کہاں گئی 25,000 سیلری اور کہاں گئی وہ ٹائیگر فورس, نظر آ رہی ہے کہیں؟ تو یہ کیا الیکشن کس پہ کے ہم الیکشن ان کی بیس پہ لڑ رہے ہیں. تاسو ډیره ډیره شکریہ چې تاسو مونږ د دې قابل وګڼلو تاسو انټرویو لا. دا ډیر ښکلی پروګرام دی, لیډیز پروګرام دی. مونږ ته کله هم دا موقع نه دی میلو شوي, اوس یو دا موقع ده چې صرف لیډیز دي. ولې چې دا زمونږ چې خلکو ته پکار دي لیډیز ته چې هغوی میلو شي, ملاقات وکړي, د زړه خبرې وکړي. نو بس زمونږ دا دغه خوشحالي ده. ډېر تعداد کې لیډیز راغل. زمونږ خو د دې د علاوه هم لکه کال کې 12 میاشتې مونږ ځو, د هر چا خدمت کوو. منډه وي, د هیزې د اسکولونو وي, چې کوم پرابلم وي نو مونږ خپل علاقه کې حاضر یو. زمونږ کوشش دی چې ولې دی لا څوک راتلو والا نی, نو مونږ په خپله ځو, مونږ دی سره رابطې کوو. اوس د بېنظیر پروګرام چې کوم شروع شوی دی هغې کې مونږ څه 200 کسان, مخکې داسې دلته نه و. لکه د بار نه به ښځې راتلې, د زموږ پښتانه به یې وي خو ښاریانو ته پته نه وه. اوس د روبینې بیبي په وجه باندې او د بلاول دی د دې محنت په وجه فواد بخاري دی 2 سټیشن نور جوړ کړ کوارټۍ کې, دا ګل آباد کې, نو دا ټول مستفید شو. آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کراؤڈ ہے خواتین کا کے پی کے میں. اسپیشلی پہلی بار خواتین کا کنونشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں خواتین آئی ہوئی ہیں اسپیشلی. تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے بھاری اکثریت سے جو ہے کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ آئے گی. اور ہمارا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہوں گے. اور آپ یہ خواتین اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تبدیلی اب آ چکی ہے. لوگوں نے بہت سی تبدیلیاں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے تبدیلی آئی ہے. اور اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے اسپیشلی کے پی کی خواتین کو گھروں سے نکلنے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے, لیکن آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کراؤڈ ہے یہاں پر اور کتنی خواتین اپنے گھروں سے نکل کے آئی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے اور ہمارا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہوں گے. جی بالکل بیسٹ روان دي, ولې چې مونږ وختاً په وختاً چې کم دی نو مونږ ملاقات کوو, ذهني طور هم برابر کړي دي, نو مطلب ډېر ښه دغه دی. جی السلام علیکم, میرا نام افشا گل ہے اور میں اقلیتی ونگ کی انفارمیشن سیکٹری ہوں صوبائی لیول پر.
اور یہاں پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں اور بہت بڑا کراؤڈ ہے اور یہ الیکشن کی ہی جو ہے کیمپین چل رہی ہے کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ عنقریب فیبرری میں ہوں گے اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ حکومت آئے گی اور وہ پھر سے تبدیلی لے کے آئے گی اور جو لوگوں کی امیدیں ہیں جو اس پر پی 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 انشاءاللہ ضرور اترے گی. دیکھیں کہنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن کہنے میں اور ہونے میں فرق ہے اور انشاءاللہ جو آپ آج کراؤڈ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پھر سے جو ہے بھٹو کا جو ہے وہ پھر سے دور آئے گا اور وہی تبدیلی جو ہے جو بھٹو کے زمانے میں تھی وہ پھر سے یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی. یہ سچ ہے خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے لیکن اگر خواتین کو اسی طرح آزادی ہو کہ وہ آزادی سے اپنی ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکے تو پھر یہ یقیناً یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی جیتے گی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کی پارٹی ہے, خواتین کے لیے کام کرنے والی پارٹی ہے. تو ہمیں اپنے خواتین کو یہ دینا چاہیے, ان کو پرمیشن دینا چاہیے کہ وہ دل سے جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے. ان پہ اوپر گھر والوں کی طرف سے پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دے. ہر بندہ اپنا ووٹ جو دل چاہتا ہے وہ دیتا ہے, ان کو آزادی ہونی چاہیے. اور میں خواتین سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خواتین کے لیے کام کرنے والا کون ہے, کام کرنے والی پارٹی کون سی ہے, ہمیں اس کو انالائز کرنا چاہیے. جب ہم انالائز کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ پلیٹ فارم کسی نے نہیں دیا, کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو دی ہے ہمیں خواتین کو وہ کسی نے نہیں دیا. اگر ہم دیکھیں ویلفیئر پروگرام سے لے کے, اگر ہم خواتین کے پروگرام سے لے کے نیشنل ہیلتھ جو LHW کا پروگرام ہے وہاں سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو خواتین کو جو موقع ملا ہے, جو سپورٹ ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ملا ہے. تو میں خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا ووٹ جو ہے وہ تیر پہ کاسٹ کریں. ډېر خسته دی مونږ ته دا یقین و چې دا نه ډېرې ښځې به بهر راوځي خو زمونږ په یو وینا باندې بله ښځې راووتل. تاسو ته پته ده چې په فرسټ ټایم زمونږ پېښور کې دومره خسته دا دویم ځل دی چې پروګرام کېږي. پهله دې نه مخکې چې شو دورانپور کې شو هغې کې هم خواتین حصه اخیستې وه او دې کې ماشاءالله ما ته یقین دی چې انشاءالله ښځې به راوځي او انشاءالله آینده وزیر اعظم بلاول بھٹو به راځي. انشاءالله پاکستان زنده باد. هغه به مونږ داسې ادا کوو چې مونږ به پهله هغې مخامخ ټول مونږ پهله میډم څخه خبره کوو چې بھائی تاسو به د دې ډیمانډ پوره کوئ. مونږ دې ته داسې به نه راولو ځکه چې د هغې هر مسله زمونږ حل کول د هغې زمونږ فرض دی. مونږ دې دپاره نه یو چې بعض خلک وایي چې بھائی مونږ پکې څه ونه کړل. پهله زما ورور مستې وروسته الیکشن کې ولاړ او هغې وګټله. خلک ورته یی تاله پیسې نه شو. زه ورته وایم چې بھائی مونږ پیسو دپاره ولاړو نو مونږ به خپل جیب نه پیسه نه لګوله. مونږ خو دې دپاره چې مونږ د عوام خدمت وکړو او نو مونږ دې دپاره وتو انشاءالله مونږ عوام دپاره خدمت کوو او غریبانان لپاره نور هېڅ چا دپاره نه. امیر نه چې امیر تر کېږي او غریب تر کېږي. انشاءالله مونږ غریبانان مدد به کوو او انشاءالله اگلے وزیر اعظم به بلاول بھٹو راځي. فرسٹ اف آل خو زموږ د الیکشن تیاری حوالې نه تاسو کتلی شئ چې دلته کې د زنانو د ډېر لوی تعداد دا مطلب 50% هم نه دي راغلي, نور هم را روانې دي. نو دې نه تاسو ګورئ چې زموږ هلې ځلې څنګه روانې دي د الیکشن د حوالې نه. اور انشاءالله تعالی چې کوم دی کوم چې زموږ منشور دی اور کوم زموږ نظریه ده نو هغه ډېره میچور نظریه ده. او بیا د پی ټی آی چې کوم شاته کوم دور پاتې شوی دی هغه تاسو هم کتلی دی, هغه ما هم کتلی دی او هغه د ټولو عوام هم کتلی دی چې نن د انسان او د عوام د دسترس نه اسپیشلی د پاکستان هر صوبې خبر کوم, صرف د کے پی نه کوم, لیکن کے پی کې چې کوم حالات دوی پیدا کړل او کوم طریقې سره دوی د روټۍ پسې هر یو څیز پسې چې کوم دی هغه د انسان د دسترس نه چې کوم دی هغه لرې کړلو. نو زما خو نه دی خیال چې پی ټی آی چې کوم دی هغه دوباره راتل پکار دی اور بلکې زما چې د ټولو خلکو تقریبا همداسې خیال دی. دې وخت پاکستان ته د یو میچور قیادت ضرورت دی او هغه آی تھنک چې پاکستان پیپلز پارټۍ نه زیات بهترین بس نشي کېدلی ځکه چې د بوټو نظریه د ټولو نه مخکې د پی ټی آی چې کوم چیرمین دی عمران خان هغه مني, ټوله دنیا یې مني چې د بوټو صاحب چې کوم دی هغوی څه نظریه وه او که هغوی الله پاک نور ژوند ورکړی و هغوی سره دومره ظلم او زیاتۍ نه وي شوې نو نن به تاسو کتلی به چې پاکستان چې دی آی تھنک هغه به د امریکا نه هم زیات چې کوم دی بلند سطح باندې و. آج بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمیں کل کا پتہ چلا ہوا تھا کہ بلاول آ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم نے جانا ہے اسے دیکھنے کے لیے, لائیو دیکھنے کے لیے.
तो खुदावंद का शुक्र है कि हम लोग सबसे आगे बैठे हुए हैं कि जो हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि सिर्फ ख़वातीन का कन्वेंशन हो रहा है जहाँ पे एक पार्टी के चेयरमैन खुद आएंगे और वो सिर्फ ख़वातीन से ही मुखातिब होंगे। जहाँ पे हमने जो कुर्सियाँ हमने डाली थी वो 1800 थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पंडाल भरता जा रहे हैं, अभी हमारे और काफ़िले आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये चेंज, और ये क्रेडिट मैं दूंगी रुबीना खालिद साहिबा को जो हमारी सूबाई सदर हैं, जिन्होंने ख़वातीन को इतना एक्टिव किया है, इतना एम्पावर किया है कि वो अब निकलना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज पीपल्स पार्टी की ख़वातीन ने ये साबित कर दिया है कि ये पेशावर जो है तो सिर्फ बिलावल भुट्टो बेनज़ीर का है इंशाल्लाह ताला। हमारे लिए खुशी का, इंतहाई खुशी का दिन है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और KPK में पहली दफ़ा लेडीज़ कन्वेंशन से खिताब करेंगे, जिसके लिए पूरे KPK से हम हर इजलास से ख़वातीन जोग आई हुई हैं और अपने चेयरमैन का बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रही हैं। और आज खुशी का समा है कि हमारे नौजवान क़यादत जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, और हमारी इस वक्त वो पूरे मुल्क में अपने बड़े बड़े कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जिससे लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि इस वक्त वो नौजवान क़यादत को लीड कर रहे हैं, यंग हैं और मौजूदा हालात के मुताबिक वो तकाज़ों के वो भरपूर पूरा करें। क्योंकि जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से अपने आप को एक एजाज़ हासिल किया, और क्योंकि ये बीबी का बेटा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नवासा है, उनकी लेगेसी को लेकर ये थर्ड जनरेशन पहुंच चुकी है। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पहली जमहूरी पार्टी है, और इंशाल्लाह ये अवाम की ताकत से जब भी इक़्तिदार में आई है तो इंशाल्लाह अवाम की ताकत से आएगी। और हम अपने चेयरमैन को इंशाल्लाह फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। मेंबर प्रोविंशियल काउंसिल हूँ और 30 बरस से तकरीबन इसी में हूँ, पीपल्स पार्टी में हूँ। मैंने आज तक इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा था, क्योंकि वो हमारे ज़माने में जब से हमें मीडिया नहीं था, मोबाइल ऐसे नहीं थे, बहुत कुछ हमने किया लेकिन सरेआम ना आ सका। अब जो कुछ भी करते हैं वो मीडिया बता देता है, और अल्लाह करे कि ये इनकी कोशिशें कामयाब हों। अल्लाह वो करे जिसमें सब पाकिस्तान की बेहतरी हो, इस पीपल्स पार्टी की बेहतरी हो, और जो कर रहे हैं उनको अल्लाह इज़्ज़त तौफीक दे। बस हम यही कह सकते हैं। हम तो सब सारे ओहदे निभा लिए, अब जो मेंबर प्रोविंशियल काउंसिल हो गए, बस अब ख़त्म है। वैसे भी मैं नुसरत भुट्टो के साथ भी मैंने काम किया, उसके साथ मेरी बहुत सी तस्वीरें हैं, मेरे साथ उनकी तस्वीरें भी मेरे साथ हैं। और टीवी पे भी प्रोग्राम, जब वो फौत हुई थी तो जियो वाले ने मेरे घर आए थे और मेरा प्रोग्राम किया था, फिर वो टीवी पे आया था। बहरहाल वो गुज़श्ता रसलवात आइंदा एहतियात। आज हम बिलावल भुट्टो के जलसे में आए हैं और ये वुमेन कन्वेंशन है, तो इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बनेगा। जी है भुट्टो। आप देखें, आप मीडिया हैं, आप देखें कभी KP की तारीख में, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इतना बड़ा क्राउड देखा है। आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद का उसका बेटा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे चेयरमैन तशरीफ़ ला रहे हैं। आज सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन का कन्वेंशन है, इसमें कोई मर्द नहीं है। ये सारी पेशावर की और मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से बहनें आई हुई हैं, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेनज़ीर के भुट्टो को देखने के लिए बेताब हैं। ये उनकी फरमाइश पे हमने ये अरेंज किया है कि वो उनको अलहदा से देखना चाहती हैं। दा खुशाला पदे वची दा इवेंट दमगा कालने के इवेंट शेरे दा कची पदी मुंगा अवल दल बिलावल भुट्टो दल तराजू। बहुत खुश हूँ कि बिलावल भाई आया है, बेनज़ीर का बेटा है हमारी मैडम का। मैं मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उससे मिलूँ। पार्टी में पीपल पार्टी की यहाँ के रहने वाली हूँ, पीपल पार्टी की हूँ। मैं मैडम की बहुत फ़ैन हूँ और बिलावल भाई की बहुत फ़ैन हूँ। ये मेरी दुआ है कि बिलावल भी कभी हमारा दोबारा आ जाए हमारी सीट पर। बिलावल भाई को हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं और हम आपके साथ पिक्चर खींचेंगे।
جی کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې د پیپلز پارټۍ جیالې چې کوم دا کارکونانو د هغې مشرانو لیډرشپو د هغې هم دغه خبره ده چې بلاول بوټو زرداري دوی وایي چې روان وزیر اعظم به دوی جوړوي د هغې د اوس نه دغه مهم چې کوم دی نو هغه شروع کړی دی او دوی وایي چې کوم په سیند کې د صحت کوم سهولتونه دي هغه به په خیبر پښتونخوا کې هم ورکوي او دې سره سره چې کوم ملک د موجوده د مشکلاتو ښکار دی نو دغه مخکې هم دوی وایي چې پیپلز پارټۍ دغه ملک د مشکلاتو نه ویستلی دی او دغه روان وخت کې به هم پیپلز پارټي دغه ملک چې کوم دی د مشکلاتو نه وباسي. پروګرام کې دمه کوو د مې نه پس به بیا لږ د سینیر صحافیانو سره هم خبرې کوو چې دغه انتخاباتو د هغې په کم نظر ګوري. د مې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. د الیکشن کمیشن لخوا 8 فروری 2023 د عامو انتخاباتو اعلان شوی دی. دغه انتخابات د جمهوریت تسلسل لپاره څومره ضروري دي او بیا چې کوم د ملک موجوده معاشي صورتحال دی په دې کې یو منتخب حکومت راتلل او بیا هغې دغه ملک د دې معاشي صورتحال بد صورتحال نه ویستل هغې دغه یو نوي حکومت لپاره به څومره چیلنج وي او څومره ضروري دی. په دې باندې په پېښور کې چې کوم سینیر صحافیان دي طارق وحید صاحب چې هغې د هم نیوز بیورو چیف دي دې سره سره عارف یوسفزی چې هغې د اب تک نیوز بیورو چیف دي شهاب الدین صاحب سینیر صحافي دي دې سره سره نادیه صبوحي صاحبه چې هغه هم بله سینیر صحافي ده دغه شانې سیف الاسلام سیفي صاحب هغې هم سینیر صحافي دي دغه سره هم په دې ایشو باندې خبرې اترې شوي دي چې دغه انتخابات څومره ضروري دي او بیا د ملک د معیشت لپاره او په خاص توګه باندې په دغه انتخاباتو کې د زنانو چې کومه حصه ده د زنانو کومه برخه ده زنانه د کورونو راوتل په دغه انتخابي چې کوم عمل دی پای کې شریک کېدل د هغې لپاره څومره ضروري دي او بیا په روان وخت کې چې کوم بیا سیټ اپ راځي اسمبلیانې جوړې شي حکومتونه جوړېږي نو پای کې بیا د دغه زنانو چې کوم پالیسي سازي ده دغه شانې قانون سازي ده پای کې د هغې څومره مهم کردار دی په دې باندې د دغه سینیر صحافیانو سره خبرې اترې شوي دي زه هغې طرف ته. ډېره مننه ارشاد. څنګه چې موږ ته د ترقي یافته ملکونو د جمهوري پروسس نه پته لګي هر هغه ملک کې چې چېرته څه کرایسس پیدا کېږي که هغه پولیټیکلي او که اکنامک کرایسس وي د هغې لپاره هغې وایي چې نوی منډیټ عوامو نه نوې رای اخیستل که هغه موجوده کم واکداران چې دي حکمرانان چې دي هغه مسایلو حل کولو کې کامیاب شوي نه وي نو هغې ضرورت محسوسوي چې نوی منډیټ ته لاړ شي او د هغې واحد همدا یو ذریعه چې دا نوی منډیټ واخلي او نوی قیادت وټاکي او نوی قیادت سره سره د نوی پالیسیانو چې دی د هغې په حق کې خبر وکړي. اصل کې پاکستان کې خو چونکې بار بار انټرپټ شوی دی جمهوریت او د جمهوري ماهرینو په رای کې چې د هر د یو خراب کارکردګۍ یو جواب چې دی هغه یو نوی جمهوریت دی هغه یو نوی ټرای ده هغه یو نوی مزل دی او هغه یو نوی چې دی سفر دی نو ډیر ضروری ده آئینی تقاضا هم پوره کول ډیر ضروری دي او بیا پاکستان کې چونکې وخت پوره شوی دی بلکې زیات هم شو نو آئینی تقاضي پوره کول هم ضروری دي بل چې کم کرایسس دي او خصوصي توګه باندې اکنامک کرایسس نو په دې حواله باندې دا ډیر ضروری ده چې نوي خلک یا نوی منډیټ چې دی هغه راشي او خپل پالیسیانې ځان سره وړي او خپل کم تھینکینګ دی د ملک نه د کم اقتصادي بحران چې دی ختمولو په حواله هغه خپلې پالیسیانې چې دی هغه ټرای کی او خلکو ته یو نوې امید ورکړي نو په دې هکله باندې هر ځای کې چې موږ ګورو نو د نوې منډیټ ضرورت د جمهوریت تسلسل دپاره هم او د نوې پالیسیانو د اپلای کولو لپاره هم ضروري. عام توګه باندې د نگران سیټ اپ د کانسیپټ چې دا ډیرو زیاتو ملکونو کې نشته. پاکستان کې دا په طور خاص په دې باندې عمل درآمد کیږي او د عین حصہ جوړه شوې ده په دې باندې پاکستان کې دنه هم ډیر اوازونه اوچتیږي په دې باندې ګوتې اوچتیږي. اصل کې خو چې د کم سیاستدان یا د کم پارټۍ په شا باندې د عام وګړي د عام یو کس د سټیزن منډیټ نی او بیک اپ نی او د هغې رای نی نو هغې حکومت ته چې هیڅ دغه نه حاصلېږي او نه ورته جمهوري حکومت ویلی شي نو ځکه انټرنیشنل سټینډرډز هم دا دي چې هغه حکومتونه چې د هغې په بیک اپ باندې عوامي د هغې منډیټ ورته حاصلي د هغې رای ورته حاصلي د هغې مرضي ورته حاصلي او د هغې منتخب کردی نو هغې سره معاهدې کېږي او هغې معاهدو ته وده ورکړی کېږي او د هغې یو حقیقت او د هغې یو جړ وي. نو اول خو زه دا واضحه کړم چې انتخابات نن هم په وخت باندې نه دي
یعنی کم اعلانات چې شوي دي دا وخت تیر شوی دی که زمونږ د پښتونخوا او د پنجاب اسمبلی خبره ده او که دا زمونږ د ټول پاکستان کې انتخابات دي نو وخت خو تیر شوی دی کم چې د آئین ریکوایرمنټو په 2 صوبو کې هغه ټایم تیر شوی دی ټول پاکستان کې چې کم ضرورت و یعنی د 26 نومبر نه 28-27 نومبر پورې زمونږ انتخابات کېدلو هغه ونه شو او اوس موږ ګورو چې په ملک کې عبوري نگران حکومتونه روان دي نو یو خو دا ډېر افسوسناکه خبره ده چې د ملک د عام انتخاباتو په حوالې سره 2 ځله آئین شکنیو شو آئین مات کړی شو او ډېر بیا د دې نه زیات د افسوس خبره ده چې کلاو دا فعل شو آئین مات شو خو د آئین ماتېدو ذمہ داران چرته موږ نه کتل بلکې دا ستم بالای ستم چې کوم نگران حکومتونو هغه ډېر بې شرمۍ سره او ډېر ډټای سره په دغه کرسو باندې ناستي هیڅ شرم پکې نشته چې موږ یو غیر آئینی وجود لرو او موږ دغه کرسۍ پرېږدو نو ډټای سره ناستي اوس انتخابات ضروري بیخي یو خو زه تاسو ته دا وضاحت کوم بارها ما ویلي چې زه خپله په د پاکستان په مروجه جمهوري نظام باندې د دې حامي نیم په دې یقین نه ساتم خو چونکې نظام همدا روان دی همدې نظام سره زموږ ژوند دی نو بیا به موږ کوشش کوو چې همدې نظام کې دا د آئین مطابق وچلیږي دویم دا چې د دې نظام کوم ریکوایرمنټس دي هغه پوره شي نو هغې کې انتخابات بنیادي ریکوایرمنټ دی انتخابات ډېر زیات ډیلی شوي دي د پاکستان د سر تندي پته نه لګي او داسې حکومتونو سره په دنیا کې څوک خبرې کوي چې د هغې خپل وجود غیر آئیني وي او نگران وي نو داسې حکومتونو سره په دنیا کې څوک خبرې نه کوي نو پاکستان د ولس او د پاکستان د ریاست مسایل روز پر روز باندې سیوا کیږي او د انتخاباتو د نشوالي په وجه باندې په دې مسایلو کې زموږ اضافه کیږي نه پاکستان ته فورن انویسټمنټ را روان دی نه چې ستا ایون قریبي ملکونه کم چې ستا د خلیج ملکونه دي یا امارات ملکونه دي یا ستا د نور دنیا سره تعلقات دي هغه هم په دې حکومتونو باندې یقین نه ساتي ټرست پې نه کوي څوک مدد نه کوي رامخکې کیږي نه نو د انتخابات دغه نشواله او دا تاخير چې دی دا د پاکستان په مسلو کې هر لمحه سره ډیره زیاته اضافه کوي د پاکستان مسلې ډیره زیاتې شوې دي او د مسلو نوعیت داسې دی چې دا اوس د یو حکومت د بس کار نه دی چې د پاکستان دا ټولې مسلې په یوازې سر باندې یو حکومت راشي او دا مسلې حل کړي زه اکثر دا خبره کوم چې د پاکستان د مسلو نه اکثر موږ ګورو دا تارونه او دا ویښته ګونج شي نو دا بیا کولاول ډیر ګران شي یو بل نه کولاوي د پاکستان د مسلو نوعیت هم داسې شوی دی آئین د خپو د لاندې پروت دی د آئین مطابق څه کار روان نه دی د سیاسي جماعتونو کپاسټي نشته چې دا د ملک د اصل مسلو ادراک وکړي او بیا دغه مسلې حل کړي په سیاسي جماعتونو د جمهوریت ناره لګي د نن نه ډیکټیټرشپ د سیاسي جماعتونو کې د سیاسي جماعتونو په کول او فعل کې تضاد دی نو دا یو داسې حالات کې د ملک راګیر شوی دی چې اوس دا د یو انتخاباتو په نتیجه کې د یو حکومت راتلو په ذریعہ د پاکستان مسلې نه حل کیږي بلکې زه دا غنم چې دا به سیوا کیږي او کلم کې انتخابات وشو کم چې دا 8 فروری انتخابات ویل کیږي دا که هر کله وشو زما نن دا اسسمنټ ته او تاسو به دا په ریکارډ ساتئ چې دغه حکومت به هم زما په خیال د 2 کال په ډیر په ګرانه به دغه حکومت 2 کال پوره کوي او دغه وخت کې به د مسلو نوعیت نور ډیر زیات خراب شوی نو اوس ضرورت د دې چې یو ګرینډ ډایلاګ دی وشي یو مکالمه دی وشي د پاکستان ټول سټیک هولډران دي کینی فوج دي کینی سیاسي جماعتونه دي کینی وسره د سیول سوسایټي وسره د میډیا صحافیان کینی او دا نه چې په دغه ګرینډ ډایلاګو کې صرف د پارټیانو نمائندگان راځي د پنجاب نمائندگان راځي یا په موږ باندې څوک مخصوص سوچ مسلط کوي د دې نه خبره وته ده اکراس د بورډ خلکو له نمائندګي ورکې د پاکستان د مسلو به اثر نو دغه کېږي چې موږ ته پته ولګي ترجیحات ځان لته کو او بیا په شریک یو داسې لار وټاکو ک انتخابات کوو کنه کوو که انتخابات هم کو خو اغلار باندې بزو اغلار باندې پریدو نو بیا کې دیش مونږه لسټکاله کې پاکستان د دې مسلو نه وباسو ګینې نو زما د پاره خو انتخابات چونکی آئینی ضرورت ته دا غي د وجه مونږ باقی د ملک د خوشحالي د پاره د انتخابات سره هیڅ تعلق نشته کو شو کو نشو دغه حالات چې څنګه دی داسې به بیا په ملک کې سیاسي اړه غړې نو سیاسي جماعتونو لپاره کار چې دا ځان امپاوروم کی ځان جمهوریوم کی خپل قیادتونه دا سیاسي جماعتونو په یو جمهوری طریقې سره راولي او باصلاحیت خلک مخې ته راولي دا څه خبره ده چې یو لیډر وي هغه کې به د دلی صلاحیت نه وي خو د لیډر د خولي خبره پالیسی ده
نو تاسو ګورئ په پارټیانو کې دننه په مشاورت څه پالیسي میکانیزم نشته، بلکې لیډر چې څوم وي د هغه د خولې خبره پالیسي ده. نو په داسې حالاتو کې که دې پارټیانو لته نور منډیټ ورکړي، دا پارټیانې په خپله هایجیک دي د بعضې خلکو په لاسونو کې، نو دی له خو که ته څوره هم اختیار ورکړي، با اختیار یې کړي، یا دی له ته څوره هم سپیس ورکړي، د دی نه ډیلیوري نه کېږي. دا سره چې دغه څه شک نشته چې انتخابات چې آی کې د خلکو د رائے سره یو حکومت چې کوم دی منتخب کیږي چارواکي راځي، دا یې اهمیت خو په خپل ځبانه خو کسو پورې منګه د پاکستان صورتحال ته وګورو. د 13 کالونو چې کوم سیاسي اړې غړې شروع ده الته به یقیني صورتحال آئینی بحرانونو بګراله، نو په دې حالاتو کې د پاکستان چې کوم تناظر په دې کې د عام انتخاباتو ضرورت اهمیت نور هم سیوا شو. د انتخاباتو اهمیت به جمهوریت لپاره او دغه لپاره کې څه شک نشته، خو په پاکستان کې د عام انتخاباتو ضرورت او اهمیت په دې موجوده وخت کې نور هم سیوا شوی دی. سو پورې چې د دې که فرض کوم نتایج وګورو، لکه د 8 فروری اعلان شوی دی، خو خدای دې کړي چې انتخابات په خیر باندې وشي. نو دې سره چې کوم اوس پاکستان کم د سیاسي خو لازمي خبره چې انتخابات شو، یو منتخب حکومت راغی، نه یې سبا چې کوم سیاسي اړې غړې دی هغې باندې کافي حده پورې قابو پرې واصلی شي. وسره سو پورې تاسو دا خبرو که د معیشت نو فرض که دا حکومت که مونږ ووایو چې نگران وزیر اعظم یا نگران کابینه راغلی دی، ډېر تکړه خلک ډېر ښه خلک دي او ډېر ښې فیصلې هم کوي، خو بیا هم نوم چې کوم دی هغه پې د نگران حکومت دی. ولې چې عالمي توګه باندې تاسو وګورئ نو عالمي چې څومره د معاشي پلیئرز دي، کلاړیان دي یا ملکونه دي یا کمپنیان دي، نو هغې چرې هم نگران حکومت سره معاهدې نه کوي. په دې وخت کې زموږ په ملک کې د انویسټمنټ ډېر زیات غټ ضرورت دی، د درآمداتو برآمداتو ډېر زیات معاهدې دي چې هغه د دې لپاره په التوا په ښکار دي چې دلته منتخب حکومت نشته. ډېر لرې به نه ځو چې کوم د سیپیک چې کوم پروجیکټس روان دي د ملګري ملک د چین سره زمونږه، نو په هغې کې هم تاخیر په ډېر غټو منصوبو کې په دې وجه دی چې دلته نگران حکومت دی. اگر چې هغې لپاره که تاسو کتلي چې قانون سازي هم شوې ده، نگران حکومت ته څه اختیارات ورکړی شوي هم دي چې ردي داسې عالمي معاهدې کولی شي، خو بهرحال دا خو موږ د خپلې تسلۍ لپاره دا کار کړی دی. خو بهرایي چې کوم قوتونه دي یا معاشي قوتونه دي یا کوم خلک موږ کاروبار کول غواړي، نو هغه په دې باندې نه مطمئن کېږي، ځکه څه وایي چې په ډاکومنټ کې چې کوم د څه به لیکلی کېږي انټرم ګورنمنټ نگران حکومت به کېږي. نو هغه خلک چې کوم دی نو په معاهدو کې داسې څیزونه یا شقونه نه شاملول غواړي چې هغې باندې ساله هغې شک پیدا کېږي، هغه څیز لږ سپک ښکاري. هغې لپاره دا ضروري ده چې په پاکستان کې عام انتخابات وشي، یو منتخب حکومت هغه هر څوک چې راځي چې کوم د عوامو د خوښو د هغې د امنګونو مطابق راشي او هغه بیا څه فیصلې کوي، هغه ښیي که بدې، خو لکه هغه منتخب حکومت نو هغې ته بیا عالمي توګه باندې هم هغې ته اهمیت ورکړی کېږي. اوس لکه هسې که د لیول پلینګ فیلډ یا موږ ته ویلي چې برابرۍ میدان چې کوم دی چې موږ ته لکه توله میدان، دا مسله اوسنۍ نه ده. دا خو اوس یو جومات ته راپېښه شوې ده، نو هغې ځکه چغې وایي چې ګوره موږ ته هغه شان د میدان نه میلاوېږي. دا په هر دور کې شوي. تاسو چې کوم خبر وکړه په 2018 کې هم یو مخصوص جومات ته چې کوم دی نو هغې دپاره هغې ته وده ورکړل، هغې سره مرسته کولی شوه، او بعضې جوماتونو چې هغه زیر عتاب وو. بیا د هغې نه مخکې که لاړ شو داسې وخت چېرې د NP خلکو به انتخابي مهم چلو، جلسې به کوله، او د NP چې کوم مشران هغې به تېښته کول چې موږ چېرته پټ شو، هغې پسې به چې کوم دی ترهګر نو هغې ته هم هغه شانتې میدان نه میلاږي. نو دا په مختلفو اوقاتو کې دا د پاکستان د سیاست المیه ده چې څه جماعتونه چې هغه اوس په دې وخت کې فیورټ دي نو هغه په 2018 کې زیر عتاب، چې کوم په 2018 کې زیر عتاب دي هغه اوس فیورټ دي. دا شان د 13 ته چې لاړ شي هلته هغه ټایم کې صورتحال بدلو. دا زموږ د سیاسي چې کومه منظرنامه جوړېږي زموږ کلتور دی، نو په دې کې داسې ناشنا خبره نه ده. دا اوس دا خبره ځکه ډېر زیات ډنګېږي چې لکه هغه چې کوم جومات متاثره کېږي نو هغې خلک چې کوم ډېر زیات متحرک دي او هغې دا خبره ډېره راوچتوي، لکه داسې تاثر وکړي چې دا په پیله ځل اول ځل باندې کېږي، خو دا په اول ځل باندې نه کېږي. خو په کار دا ده د ښه جمهوري چې کومې تقاضي دي او د ملک د پرمختګ لپاره چې هر چا ته مواقع میلاو شي، هغه XYZ هر یو جومات چې کوم دی، که نن یو جومات چې کوم دی زیر عتاب دی او هغه ته په زورنه باندې هغه بندي او هغه ته بندیزونه پرې لګي، دفعه 44 نافذ شو، هغه ته جلسې اجازت نه ورکوي، د امیدوارانو اجازت نه ورکوي، نو دا یو قسم دا د ملک سره ښېګړه نه ده. په کار دا ده چې جمهوري ملک دی، خلکو سره دا حق حاصل دی، هر چا انتخاب کوي
نو هغه سره به یو جمهوریت کلتور دی او هغه مخ په وړاندې ځي سره د ملک چې کوم مستقبل هغه سره دي سره مخ په وړاندې ځي. دیکھیے پاکستان میں جو انتخابات کا اعلان ہوا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ مسائل تھے، ایشو بن چکا تھا، اور کل جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے، جو فیصلہ دیا گیا عدالت کی طرف سے، تو اس میں کم از کم پاکستان کے عوام کو ایک تھوڑا سا سکون کا سانس ملا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جس کے مطابق 8 فروری کو لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور حق رائے دہی استعمال کریں گے. ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے استحکام کی، پاکستان کی معیشت کی. تو پاکستان کی معیشت جب سے جو گورنمنٹ تھی پہلے اس کو ہٹایا گیا، جو بھی معاملات تھے، اس کے بعد ایک بہت ساری پارٹیاں مل کر آئیں، انہوں نے اپنے آ کے ایوانوں میں بیٹھ گئے. تاہم وہ نگراں ہیں، ان کے پاس بظاہر تو کوئی اختیارات نہیں، لیکن اس سے جس انداز میں چلانا چاہیے تھا وہ نہیں چلا سکے. بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. جب ورلڈ بینک کی بات کر لیں، مختلف جو ایشیائی بینک ہے وہ بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، ان سے قرضوں کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مشروط کر دی جاتی ہیں. تو ابھی جو الیکشن کا اعلان ہے تو اس سے امید یہ کی جا سکتی ہے اگر بر وقت الیکشن ہو جاتے ہیں اور جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنے کی جو ایک ہمیں بتائی جا رہی ہے، ایک تھوڑی سی روشنی کی کرن جو ہمیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو پاکستانی عوام جو مہنگائی کی ماری ہوئی عوام ہے، عوام کو یقیناً عوام اپنے نمائندے لے کے آتے ہیں ایوانوں میں جو ان کے مسائل کو لے کر چلتے ہیں. اس وقت پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستانی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. اس مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہے ہیں. وہ کچھ بھی کوئی بھی کاروبار ہے، بہت سارے کاروبار، اگر ہم کے پی کی بات کریں بہت سارے ایسے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، کارخانے بند ہو گئے ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو یقیناً الیکشن کا اعلان ہونا پوری قوم کے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، اور بالخصوص جب ایک کوئی بھی سیاسی جماعت آ جاتی ہے یا مل کے مخلوط حکومت بناتے ہیں تو اس میں بھی اب پاکستانی جو عوام ہے یہ توقع کر رہے ہیں کہ کم از کم حکومت آئے گی، ایک مستحکم حکومت ہوگی، تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے اگر قرضوں کی بات کرتے ہیں یا مالی معاملات جو طے کرتے ہیں تو اس میں کم از کم ان پہ بھروسہ کیا جائے گا، ان کی بات کو سنا جائے گا. اور ابھی جو حکومت ہے جو جس کو نگراں کہا جاتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں خواتین، پاکستان کی جو نصف سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بات کریں یا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے صوبے میں تو خواتین بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں جو اسکولوں میں آ رہی ہیں. بچیوں کو جو تعلیم کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، والدین اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں. اسی طرح اوپر اگر دیکھیں پشاور یونیورسٹی کی بات کریں، کیونکہ ہم اپنے صوبے کو اگر دیکھیں تو بہت ساری بچیاں ہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں. تو یقیناً ان کو اتنی اویئرنیس بھی ہوگی ہے کہ وہ اپنا ووٹ پول کرنے نکلیں گی، انہیں جا کے اپنے پاکستان، اپنے وطن کی تقدیر کو بدلنا ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ وطن کی تقدیر سے زیادہ عوام اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے نکلیں گے، اور خواتین یہ بخوبی جان گئی ہیں کہ جب وہ ووٹ پول کرنے نکلیں گی تو یقیناً ان کے ووٹ پول کرنے سے بہت ساری سیاسی جماعتیں جو دعوے کر رہی ہیں تو شاید ان کے دعوے وہ صحیح ثابت نہ ہوں، اور کوئی ایسی حکومت آ جائے جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کر سکے. خواتین کو کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں ایک خاتون کی، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اس کو امپاور کرنا ہے، تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ملازمت دینی ہے یا اس کو نوکری کے علاوہ اگر آپ اس کو کسی بزنس میں ڈال رہے ہیں، وہ بزنس کرنا چاہتی ہے، تو یہ امپاورمنٹ نہیں ہے. اگر ہم اس سے ہٹ کے بات کریں تو امپاورمنٹ یہ بھی ہے کہ ایک خاتون جو پڑھ لکھ کر اپنے گھرانے کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، اور وہ اویئر ہے کہ اس کے ملکی سیاست میں اس کا کتنا کردار ہے، جب اپنا ووٹ پول کرے گی، نکلے گی تو اس کی رائے کی کتنی اہمیت ہوگی. تو یقیناً ایک گھر کو چلانے کے لیے وہ خاتون بھی امپاورڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ نوکری کرنے والی یا بزنس کرنے والی امپاورڈ ہے، وہ خاتون جو پڑھی لکھی ہے، جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر نکالتی ہے اور فیصلوں میں اس کا جو شوہر ہے یا اس کے گھر میں جو بھی والد ہیں وہ اس سے رائے لیتے ہیں. تو یقیناً یہ سیاست تو ہماری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو ہوں گے انشاءاللہ، ہم بھی بڑے پرعزم ہیں کہ ہم بھی جائیں گے ووٹ پول کریں، لیکن میرے خیال ہے پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے انشاءاللہ ملک و قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے. زما په خیال سره چې جمهوریت لپاره او د جمهوری عمل لپاره انتخابي عمل انتهایی ضروری دی. د دې سره چې کوم دی نو په ملک ترقی راځي، په ملک سوکالی راځي، امن راځي، او هر کله چې په ملک چې سیاسي عمل چې کوم دی نو په ښه طریقه سره رواني، اړې ګړې نه، نو معیشت مضبوط وي. اوس تر څو پورې چې د 8 فروری د الیکشن تعلق دی نو هغه مخکې شکوک او شبهات پکې وو، څوک عدالتونو ته تللي وو، چا چې کوم دی نو داسې خبرې راتې د مختلف سیاسي ګوندونو د طرف نه چې یاره که ملتوي شي نو ښه خبره ده. خو اوس چې کوم حالات او کوم دغه د سپریم کورټ دا فیصله کومه راله نو دې نه پس خو چې هغه د سر نه څه ګنجایش پاتې نه شو.
اوس خو د دې نه پس هغې چې کوم دی الیکشن شیډیول چې کوم دی ورکړی شو په کم ټیم باندې ورکړی شو. سپریم کورټ په کم ټیم باندې دا فیصله وکړه او سپریم کورټ د دې نه مخکې څو وارې دا خبره کړې ده چې په الیکشن په عمل باندې شکوک شبهات کول چې کوم دي نو دا بالکل نه میډیا ته د اجازه شته او نه چاته دی بلکې د دې پورې هغه ویلي چې په کور کې دا خبرې کوي دي خو په بار به نه کوي چې د الیکشن په عمل باندې چې کوم دی د شکونو اظهار وکړي شي. نو تر اوسه پورې چې دا کم عمل روان دی نو دا خو برابر روان دی چې هم د دغې مطابق الیکشن چې کوم دی نو په خپل ټایم باندې په 8 فروری دپاره د الیکشن کمیشن د طرف نه چې کم ګامونه دي هغه اوچتېږي او پوره تیاریانې چیف الیکشن کمیشنر وخت په وخت هم وایي چې زموږ د طرف نه تیاریانې مکمل دي. خو بیا که موږ وګورو زموږ د صوبې د مخصوصو حالاتو ته دا کم حالات چې روان دي لکه موږ وکتل چې څو ورځې مخکې په ډي آی خان درابن کې کم واقع راله پرون چې بیا چې په د دې نه پس چې په ټانک کې کم واقع راله نو دا واقعیات او داسې په مسلسل سره زموږ چې کم زم اضلاع دي په هغې کې دا واقعیات کېږي په سیکورټي فورسز په نښه کېږي دغه کېږي اگر چې د سیکورټي فورسز اقدامات هم په هغه ځای کې د ستاینې وړ دي چې هلته هغو د امن دپاره پوره کوششونه کوي. په ملک کې انتخابات او منتخب حکومت دا د معیشت لپاره چې کوم دی نو ډیر زیات چې کوم دی نو ضروری دی ځکه چې په دغه کې د حکومت تر څو پورې چې منتخب حکومت نه راغلی د هغې پورې چې کوم دی نو د بیروني دنیا سره خارجي پالیسي دا ټول هر څه ګوره هر چاته دا پته ده لکه وخت په وخت چې خلک وایي چې د نگران حکومت کار چې کوم دی نو هغه صرف او صرف انتخابات شفاف انتخابات کول دي او منتخب حکومت ته د ملک واقع چارې چې کوم دی حواله کول دي. نو دغه نگران حکومت سره چې کوم دی نو هیڅ قسمه د معاشي استحکام او د هغې چې کوم دی نو د هغې سره داسې اختیار او دغه نشته دی. دا د منتخب حکومت کار دی چې هغه راشي هغه خپل خارجي په داخلي پالیسیانې هغه جوړې کړي په صحیح طریقه سره بیا د بار ملکونو سره هغې په معاشي میدان کې د سرمایه کارۍ دپاره خبرې اترې وشي. نو دا د هغې منډیټ دی او دا ټول کار د انتخابي د منتخب حکومت دی او پر منتخب حکومت کې د معیشت مضبوطي دی شي که نه وي نو داسې چې کوم دی نو په اړې ګړې کې بیا زموږ د ملک چې دا کم مالي صورتحال دی نو دا به چې کوم دی نو ډېر زیات چې کوم دی نو اوس هم ډېر کمزور دی او نور به خرابۍ طرف ته ځي. جی کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې دغه د پېښور سینیر صحافیانو طارق وحید صاحب شهاب الدین صاحب دغه شان عارف یوسفزی صاحب نادیه سبوی صاحبه او د هغې سره سره سیف الاسلام سیفي صاحب چې هغې خپل نظر شریک کړو چې دغه انتخابات ډېر مهم دي څومره عالمي معاهدې چې کېږي نو هغه د یو منتخب حکومت سره کېږي او د څو پورې چې منتخب حکومت نه راغلی نو دغه معاشي صورتحال د هغې سره بهتري چې کوم دی نو په هغې کې نشي راتلی او بل د زنانو چې کوم رول دی د زنانو کم دغه انتخابي عمل کې حصه ده نو هغه هم دغه ډېره زیاته مهمه وګرځوله. ګرانو کتونکو پروګرام کې وړه شان دمه کوو دمې نه پس به لږ بیا د طالب علمانو رای هم اخلو چې طالب علمان دغه انتخابي عمل او دغه انتخاباتو ته په کم نظر ګوري. د مینه پس پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. د پروګرام په دې اخري برخه کې به خبره کوو د طالب علمانو سره چې کوم دغه په ملک کې 8 فروری د انتخاباتو اعلان شوی دی. طالب علمان دغې ته په کم نظر ګورو بیا په خاص توګه باندې د زنانو چې کوم پارټیسیپیشن دی زنانو چې کوم دغه انتخابي عمل کې حصه اخیستل دي هغې ته په کم نظر ګوري. نو زو طالب علمان طرف ته زما نوم بشرا شینواري دی زه د خیبر ډسټرکټ نه تعلق لرم. د انتخابات عام انتخابات ته مونږ ډېر زیات انتظارو انتخابات ضروري وو د ملک دپاره. دا انتخابات ځکه ضروري ځکه چې مونږ ګورو دا څو ورځو کې لږه څو میاشتو پهله چې څومره ملک حالات روان وو نه اکنامک سټیبلیټي وه پولیټیکل انسټیبلیټي ډېره زیاته وه نو دې وجې لاس نه ملک بالکل لکه پراپر سټیبل سیسټم پکې نه نه پولیټیکلی نه اکنامیکلی نو مونږ چې دی عوام هم د انتخابات هغه څه ورته چې انتخابات وشي چې ملک چې دی اټلیسټ یو ګورمنټ خو راشي او پراپر سیسټم سټارټ شي هم پولیټیکل سټیبلیټي شي او اکنامک سټیبلیټي ځکه چې دا دواړه د ملک لپاره ډېر زیات امپورټنټ دي اور ووټ د هر چا حق دی اور دا حق ورکول پکار دي نو انتخابات ضروري دي بالکل ورکول پکار دي اور دا ده چې زنانه راځي هغه ورکوي ووټ ورکوي دا خیبر علاقې کې مونږ خپله کتلي دي زما بابا خپله هغه دی جرنالسټ دی موږ ورځو موږ ګورو نو هغه هم پارټیسپیشن اخلي په دې ځای کې خو دا ده چې ډېر کل کې نه اخلي که نه ډېر کم راځي نو زنانه له هم پکار دي چې راشي ځکه چې ووټ حق دی هر چا حق دی او ټول له پکار دی چې دې کې هغه شي ووټ خپل ورکړي
زمان ښکلا مومند دی د مومند د ایجنسۍ سره تعلق ساتم او بیسیکلی چې کوم دی مونږ 400 کې پاتې شوي یو او بل چې کوم دی تاسو مونږ د 400 نه تعلق دی او دلته اوس د جرنالیزم سټوډنټ یو انتخابات بس زه خو هم چې مطلب د هر ملک د هر یو دغه کس حق دی که نه چې مطلب انتخابات اوټ ورکول هر چا د مطلب په یو قوم کې په یو ملک کې اوسېږو دا د هر چا حق دی او زه خو هم چې ډېر ضروري دی مطلب بالکل نه مومندو کې اوسه پورې خو چې کوم دی تعلیم ادارې لکه زمونږ بیسیکلي خپله چې کوم دی مونږ مومندو نه هم د تعلیم په وجه باندې راغلي تعلیم په وجه ځکه راغلي چې هلته مشران دي جرګه ده دا نه منو هغه نه منو لکه مطلب هلته تعلیم دومره مسله ده نو اوټ خو بیا ډیره زیاته غټه خبره ده نو زه خو وایم چې لکه مطلب اوټ ورکول هم پکار دي او هر یو ښځې ته د هر یو زنانه ته د خپل حق میلاو شي که هغه د اوټ په وجه او که د تعلیم په وجه دا ضروري پدې دي چې مونږ وګورو نو په ملک ډیره زیاته ګراني ده اولنې چې دا مونږ وګورو د خلکو نه غلاګانې کېږي نن سبا د خلک وایي چې سنیچنګ ډیر زیات شوی دی نو دا زمونږ د حکومت ټول کې غټه ناکامي ده چې مونږ په یو نظر دې ته وګورو نو چې الیکشن ښه صاف شفاف وشي نو دا هر څه به زمونږ حساب سره کلیر شي خو چې سم حکومت راشي داسې نه چې لکه یو اوږه انسان راشي او دا هر څه ګډوډ کړي دا پوره پروسس چې څه دی که نه نو چې ښه صاف شفاف انتخابات وشي نو دا به زمونږ حساب سره ډېر زیات ښه به وي او هر یو کس له پکار دي چې ووټ ورکړي لکه چې مونږ نن سبا وګورو مونږ ته خلک وایي چې مونږ ووټ نه ورکوو نو مونږ ورته وایو چې او جی مونږ ورته وایو ولې ووټ نه ورکوئ چې په کمپین په ټایم کې مونږ له راشي مونږ به درله دا کار وکړو هغه کار وکړو خو بیا نه کوي نو په دې وجه ډېر زیات خلک خفه دي نو چې مونږ وایو چې سم کس راشي او ښه موړ کس راشي داسې نه چې یو اخوا دې خوا نه کس روچت کړي او راشي جی زما نوم ابوذر بشیر دی زه بیسیکلی ډسټرک مردان سره تعلق ساتم تاسو د 8 فروری د انتخاباتو خبره کوئ نو فرسټ اف آل زه تاسو ته دا ووایم چې پاکستان مونږ دا وایو چې یو ډیموکریټک سټیټ دی نو د ډیموکراسي دپاره چې کم دي نو دا انتخابات دا ډېر انتهایی ضروري دي چې د عوامو رایې معلومه شي ځکه چې اوس کرنټ سچویشن ته کو تاسو وګورئ د پاکستان چې کم اکنامک سچویشن دی داسې دلته د امن تاسو وګورئ مطلب دلته د امن ډېر انتهایی بره حال دی یاره جی دا دومره ضروري دي لکه اوس تاسو چې کوم دی د ریسنټ ګورنمنټ د تاسو وګورئ مطلب دا چې کوم کیر ټیکر ناست دی دا یو غیر قانوني عمل دی مطلب همدغه خبره ده چې لکه 3 میاشتې د آیین مطابق ټایم دی د دې چې تقریبا دا کافي ټایم وشو نو الیکشن انتهایی ضروري دی د یو ډیموکریټک ریاست د چلولو لپاره نن سبا چې کوم کرنټ سچویشن دی اکنامیکلی بیسک نو هغه ډېر زیات خراب دی او چونکې زموږ ملک چې کوم دی یو ډیموکریټک سټیټ دی د دې دپاره انتخابات انتهایی ضروري دي چونکې ټایم هم زیات تیر شوی دی او انتخابات ونه شو نو زموږ د ملک لپاره انتخابات انتهایی ضروري دي او پکار دا چې دا وشي زموږ مردان خو چې کوم دی چې تقریبا د نور ایجنسیز په حواله ورسره وګورئ نو تقریبا زما په خیال سره چې څومره مرد پارټیسپیشن کوي دومره ورسره ګرلز دپاره هم رایټس دی هغوی هم پارټیسپیشن کولی شي څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په 8 فبروري باندې د انتخابات کېدونکي دي نو بالکل دا ډېره ضروري ده چې انتخابات وشي ځکه چې که زه د سټوډنټس خبره وکړم نو د سټوډنټس هم ډېر زیات مسلې دي چې هغوی فارغه شي نو هغوی ته چې کوم جابس دي هغه نه میلاویږي ځکه چې په نګران حکومت کې نوې برتیانې نه راځي نو دا هم یوه ډېره غټه وجه ده او تاسو د زنانو خبره وکړه نو زموږ په خپل ډسټرک کې هم زنانه ډېر ښه پارټیسپیشن کوي په الیکشن کې او دا یو ډېره ښه خبره ده چې انتخابات وشي نو بالکل پکې بهتري راتلی شي که هغې وغواړي ځکه چې دا ډېره ضروري ده چې د ملک حالات ډېر زیات بد طرف ته روان دي او بلکې ډېر زیات خراب دي نو که الیکشن وشو نو دا به انشاءالله چې دا زه ګڼم چې دا به ښه طرف ته لاړ شي زما نوم افنان احمد دی زه د ملکن ریجن سره تعلق ساتم څنګه چې تاسو وویل چې په 8 فروری باندې انتخابات کېدونکي دي نو دا ډېره ښه خبره ده چې انتخابات وشي او موږ غواړو چې انتخابات وشي ځکه چې څومره موږ وګورو نو سټوډنټس ته چې کومې مسلې دي که موږ د ایجوکیشن په لحاظ سره وګورو که موږ د هیلث په لحاظ سره وګورو نو دا ډېرې مسلې پکې راځي څنګه چې نګران حکومت دی نو هغوی سره هغه دومره دغه نشته اختیارات نشته دومره دغه نشته چې کم په الیکټډ ګورنمنټ کې کېږي نو هغوی دوی سره نشته نو پکار ده چې انتخابات وشي او په یو شفاف طریقې سره وشي یو ښه کس راشي هغه موږ ته منتخب شي نو ډېره فایده به یې د سټوډنټس دپاره هم شو د هیلث دپاره شو د بقایه نورو محکمو دپاره شو
او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا فیمیلز خبره وکړه تاسو نو دا فخر ګڼم دا یو پراود مومنټ دی ما لپاره چې په ملکن ریجن کې چې دی نو فیمیلز ډېر ښه پارټیسپیشن کوي په الیکشن کې بالکل باقاعده ټول روزي پولینګ سټیشن ته ځي خپل ووټ کاسټ کوي او ښه په ښه طریقې سره باندې هلته ووټینګ کېږي. زما نوم اورنګ دی، زه د صحافتي څانګې د اتم ټولګي زده کوونکی یم. را روان انتخابات خو ډېر مهم دی، د هغې ضرورت خو ډېر دی. که ته وګورې ستونزې دی او ملک دی او پراتپري سره مخ دی، که معاشي دی که اقتصادي دی او که هر اړخ مونږ په نن سبا په دې ملک باندې نظر واچو، که مونږ په اکانومي، مونږ په ایجوکیشن، که په هر اړخ باندې نظر واچو ډېرو ستونزو سره مخ دی. بیا یو کیرټیکر حکومت، یو نگران حکومت نن سبا د هغې سره دا ټول اختیار موجود دی. خو تپوس د چا نه کوي، تپوس لار د چا سره ده؟ چونکې هغه خو عوامو نه دی منتخب کړي، هغه خو یو سیسټم دی، په هغه سیسټم ترو راغلی دی د یو مدت دپاره دی وظیفه. چونکې مدت یې ډېر واخیستو، په کار نه و خو مدت یې واغستو. اوس چې کوم دغه راشي نوې انتخابات به کېږي، خلک به خپل نمایندګان ټاکي، هغه به بیا ځي اسمبلو ته، هغه به قانون جوړي او په هغې باندې به خلک، چونکې خلک به د خپل رای اظهار کوي، خپل ووټ په ورکوي، د هغې په ترو به راځي او امید دی چې داسې وشي چې د ووټ په ترو راشي. بیا که موږ وګورو نن سبا نگران حکومت ته او څومره یونیورسټۍ چې دي په پښتونخوا کې د نیشنل پارټۍ په ګورنمنټ کې جوړې شوي یا وټ ایور په هر ګورنمنټ کې جوړې شوي دي، د هغې نه بعد چې کله اوس دا نگران حکومت راغلی دی نو چې کم ځي نه کم وي سی ځي نو پرو وي سی ته چې هغه ځای په حواله کېږي نو پوښتنه نشته. مخکې پراسس چونکې داسې دی چې کوم ډیولپمنټ ملکونه دي یا ډیولپمنټ صوبې دي هغوی داسې کوي چې هغوی شپږ میاشتې مخکې دغه سلسله عمل شروع کړي چې د سړي ټنیور به په دې وخت کې ختمیږي او د دې نه بعد به د بل سړي ټنیور راځي. او د بده مرغه خو یې چیسي دا ده چې چیسي سره چا ګډ جوړ برابر دی نو د هغه له ټینیور سیوا کوي نو په دې وجه هم په دې باندې عمل نه کېږي. خو که اوس موږ وګورو په پېښور پوهنتون کې وي سی صاحب تللی دی او اوس به پرو وي سی ته دا په حواله کېږي نو هېڅ پته نه لګي چې دا به کله د خلکو ډګریانې ولاړې دي، ایګزامینیشن بند دی، سیکریسي بنده ده، ایډمنسټریشن بند دی، ایون کاسټلو ته ورشي هر ځای کې چې کوم دی حالات ډېر ګډوډ دي. نو په کار دا ده چې اوس انتخابات وشي نو خلکو ته به پتې که سټوډنټان هم انکیس راوځي نو هغوی ته به دا پتې چې د چا نه سوال وکړو، د چا نه مطالبه وکړو، د چا نه وغواړو. نو دا بنیادي خبره ده، الیکشن ډېر ضروري دی او بیا چې موږ په ډیموکراسي کې ژوند کوو نو هر 15 کاله بعد یو فیر اینډ فیر الیکشن چې کوم دی خو ډېر ضروري دی. بالکل داسې ده چې د 8 فروری چې کوم انتخابات دي د دې لپاره دا زموږ د سټوډنټ شو کو نه په هر ډول باندې دا ضروری دي. په کار دا ده ځکه چې ډېر وخت نه د انتخابات نه کېږي او ملک کې چې کوم حالات دی د یونیورسټو کو فرض که موږ وایو زموږ سټوډنټان یو موږ به د سټوډنټ دغه کوو چې یاره په پېښور کې د تقریبا په پښتونخوا کې چې څومره ادارې دي د ایجوکیشن نو هغې کې وایس چانسلران هم نشته، 25 وایس چانسلران نشته. دا زموږ د تعلیم دا حل دی چې لکه موجوده چې کوم دغه دی نو هغې کې دا نه کېږي چې یاره د یونیورسټۍ کې سټرایک شروع دی، د کارونه ټپ دي ولاړ دي، سټوډنټان دغه شان ګرځي یو دفتر ته بل دفتر ته، خو هلته انتظامیه چې کوم دغه په سټرایک ته ولې چې پېښور یونیورسټۍ سره پیسې نشته. مین مسله دغه ده چې کله نه د حکومت نه فنډ ریلیز شي نو دوی به دلته کارونه کوي، ولې چې دا خلک هم بس کوي، دوی به هم بچولو څه دغه کوي. نو دې وجې چې څومره سټوډنټان دې نه سفر کېږي دا ډېر زیات شو او دا فرض که دا انتخابات نه کېږي او دا دغه نه کېږي نو دا به نور هم زیاتېږي. 8 فبروري باندې چونکې لکه اناونسمنټ شوی چې الیکشنز به وي، انتخابات به وي، نو پکار چې د انتخابات وشي ټول اول دې لپاره چې لږ نوی حکومت راشي، الله د ښه حکومت راولي، نوی حکومت به راشي، یو تازه یو فرش سټارټ به وشي. ولې چې ډېر زیات میس اپ سچویشن کریټ دی، ډېر زیات افراتفري انتشار دی، اکنامک حالات تاسو وګورئ نو پکار چې د انتخابات وشي دې سره به چې دی لږ به دا سچویشن دا هم لږ هر څه بیلنس شي، اکنامک چې کوم حالات خراب دي هغه به هم صحیح شي او مهنګایي امید کوو چې هغه هم لږ بیلنس شي. نو پکار دی چې دا انتخابات وشي او د ومن پارټیسیپیشن لکه زه به اپریشیټ کوم چې ومن ته پکار چې هغه هم ډېر زیات پارټیسیپیشن وکړي په دې کې. جی کتونکو تاسو د طالب علمانو خبرې اترې هم واورېدلې، دې نه وړاندې سینیر صحافیانو هم په دغه باندې خپل نظر چې کوم دی نو هغه شریک کو. د هغې نه وړاندې چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي زنانه
چې ورکر کنونشن چې و پېښور کې د هغې د کارکنان سره هم خبرې اترې وشوې، که هغه زنانه کارکنان دي، که هغه نارینه دي، که هغه سټوډنټس دي، که هغه سینیر صحافیان دي، ټول په دې یوه خبره متفق دي چې په ملک کې انتخابات چې کوم دي دا د جمهوریت تسلسل لپاره انتهایی ضروری دي. بیا په خاص توګه زموږ چې د کوم معاشي صورتحال دی دا وخت په دې کې نوي انتخابات یو منتخب حکومت راتلل او بیا په هغه انتخاباتو کې هر چاله هر جماعت ته یو شانتي هغې ته یو شانې مواقع میلاوېدل، یو شانتې هغې ته دغه شانتې د الیکشن مهم چلولو اجازت ورکول او د هغې سره سره بیا د زنانو برخه چې کوم ده نو هغه په دغه انتخاباتو کې ډېره ضروري ده. او بیا په خاص توګه باندې دغه کوم زنانه دي یا سینیر صحافیان دي هغې هم دا وایي چې 8 فروری باندې کوم انتخابات کېږي نو هر چا له پکار دی چې هغې راوځي د خپلو کورونو او دغه انتخابي عمل کې خپله حصه واچوي او دغه چې کوم د هغې د ووټونو په ذریعه چې کوم یو نوی منتخب حکومت راځي چې د هغې مسایل بیا حل کړي نو ټولو خلکو له پکار دی چې دغه انتخابي عمل کې ضروري خپله حصه چې کوم دی نو هغه واخلي. ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام مخسر ته رسي، اجازت غواړو. الله پامان.